اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم. اللہ تعالیٰ فرمائی چې وچلوي مونږه په نیغه لاره باندې. الله تعالیٰ نه دا سوال مونږ په هر مونځ کې کوو، په هر رکعت کې کوو چې مونږ په نیغه لاره باندې په سمه لاره باندې وچلوي، په سمه لاره باندې مو روان کړي، د سمې لارې هدایت راته وکړي، په سمه لاره باندې مو ثابت قدم پاتې کړي، قدمونه مې پرې مضبوط کړي. هدایت د سمې لارې نو هدایت وایي څه ته؟ هدایت دې ته ویل کېږي چې یو سړی راشي او چاته ویل که ما ته لار وښایه، وایي دې پلانکي ځای ته کومه لار ته شرګړ ته کومه لار ته بازار ته، نو بس یو کس ورته ویل که داسې به لاړ شي، بیا به داسې لاړ شي، پلانکي ځای ته به لاړ شي. دې ته چې کوم دی هدایت لارې ورته وښودلې، موږ هم سوال کوو الله مونږ ته لار وښایي. او داسې هم کېدی چې یو کس ته د لاس ته ونیسي او شرګړ ته ځان سره بوځي چې دا شرګړ بازار دی، دا ورسوي موږ سمې لارې ته. دا معنا هم کولی شي. وخت سره خبره ده، موږ قرآن مجید شروع کوو نو موږ څه وایو؟ الله پاکه موږ ته سمه لار راته وښیي، سمه لار راته څه کړي؟ وښیي. او بیا مو چې کوم دی اختتام ته صحیح ورسوي، اختتام ته مو صحیح ورسوي، په دې قرآن مجید مو پویه کړي، او بیا مو اختتام ته چې کوم دی ورسوي، نو سمې لارې هدایت راته راکړي، سمې لارې ته مو چې کوم دی اختتام ته مو څه کړي؟ ورسوي. بهرحال هدایت کله عام هدایت دی، هدل للناس، دا قرآن مجید د ټولو خلکو لپاره هدایت دی، ټولو خلکو لپاره هدایت دی. د هدایت یو لاره ده، یو ذریعه ده. او کله خاصو خلکو لپاره چې کوم دی هدایت، خاصو خلکو لپاره هدایت، نو هغه بیا چې کوم دی په مختلفو طریقو باندې خلک حاصلي. اگه صوفیه کرام حضرات چې کوم دی څوک چشتیه سلسله کې رواني، د هغې اذکار کوي، ذکرونه کوي، په هغې باندې ځان چې کوم دی الله ته رسوي. بس الله ته رسېدل پکار دی. الله ته رسېدلو چې کوم دی ډېرې لارې دي. بعدد الانفاس صوفیه حضرات وایي چې د سا څومره ساګانې دي، نو دومره چې کوم دی څومره چې کوم دی الله ته رسېدو دومره لارې دي څومره چې ساګانې، دومره ډېرې لارې دي الله ته رسېدو. په هره طریقه باندې الله ته رسېږي چې هغه بچا چې کوم دی په لاس کې لاس ورکړي نو تا به رسېږي. څه ګناه چې ځان نو یو لار تېره، بلکې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په تابعدارۍ کې به د الله تعالی احکاماتو باندې به چلېږي، بیا به الله تعالی انسان څه کېږي؟ هغه رسېږي. نو څوک د چا یو شان مزاجي، د چا شاعرانه مزاجي او خوش اخلاقی، خوش مزاجي، هغه چې زه په تیزه باندې ذکر وکړم، الله تعالی په تیزه یاد کړم. او ځینې کس خاموش طبیعت دی، هغوی چې زه په قلار باندې الله تعالی څه کوم آیات داسې مختلف. نو چا دپاره یو اندازې، چا دپاره بل اندازې. نو صوفیه بیا کس ته ګوري چې لکه دی په کومه لار باندې چلېدلو قابل دی، طبیعت او دغه څنګه دی. نو بهرحال د انسان د طبیعت او د هغه څه نه معلومیږي چې دی څنګه. لکه عمر رضی الله عنه په تهجدو کې په تیزه باندې تلاوت کوو، ابوبکر صدیق بیخي په خاموشۍ باندې کوو. نو پیغمبر علیه السلام ابوبکر صدیق سے دوی ته آواز کول لږ اوچت کړه، عمر سے دوی ته آواز لږ ښکته. هغه وایي زه دې لپاره تیز وایم چې ما دا خلک چې کوم دی راپاسي او دوی چې کوم دی نو تهجد وکړي. او ابوبکر صاحب وایي چې زه به صرف د الله تعالی دپاره لګ یم، نور خلکو ته څه ضرورت دی چې زه نورو خلکو ته ووایم. نو هغه ته چې خیر ته لږ چې کوم دی آواز اوچت کړه او ته لږ سلو کړه. نو بهرحال هر چا خپل یو طبیعت دی ګڼه، او اعتدال په طبیعت کې به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په طریقه باندې راشي. ته په دین باندې چلېږي چې اعتدال طریقې سره وچلېږي، نو چې د پیغمبر علیه السلام طریقه باندې چلېږي، البته چې کوم دی سمه لار باندې او د الله تعالی احکاماتو مطابق به چلېږي. خو د دین اخوا دېخوا کېږي نو بیا سمه لار نه، بیا کږېږي نه نیغه لار.
نو نیغه لار باله ته چې کوم دی مومې چې ته بیا د پیغمبر اسلام په طریقه باندې وچې بهرحال الصراط المستقیم صراط مستقیم دا نیغه لار الطريق المختصر مختصر لار ریاضی کو د خط مستقیم دی خط مستقیم یو نیغه کرخی نیغه کرخی یو طرف ته بل طرف ته نقطه شوله نو په منځ کې چې دا کومه کرخه ده نو دا به نیغی دا به نیغ لاینې نیغ لکیره وي نیغه کرخه وي نو چې کله نیغی نو دا مختصر خو چې کله دا کږېږي نو دا بیا اوږدېږي چې کله کږېږي نو بیا اوږدېږي نو چې کله د شیطان په لارو باندې ځای او کږو په لارو باندې به خلک اوږدېږي که نه کله کله سړی لار روکه شي لکه وایي په کږو په لارو لاړ شي که نه سر ګاډي کې سړی دی لکه وایي دا لار څه اوږده غوندې نه شوله هلکه وایي چې ته په بل طرف رالو که څنګه چل دی نو هغه دې لار چې کوم دی لږه اوږده شي بیا هغه لار هلکه وایي چې تر لاره مو نه روکه کړې نو نیغه لاره چې نو هغه مختصري او دا کږه وږه لاره چې دا اوږدی دا اوږدېږي په سړي باندې کله کله نو بهرحال طریق مختصر یعنی مختصر لارې نیغه لاره او دا د کوږوالي نه محفوظ دی د کوږوالي موږوالي نه چې کوم دی نو صحیح دې ته چې کوم دی صراط مستقیم ویل کېږي نو د الله تعالی نه موږ سوال کوو چې الله پاکه په نیغه لاره مو څه کې وچلې نو په نیغه لاره مو وچلې نو د هدایت سوال به کې خو الله تعالی نه به د ثابت قدم پاتې کېدلو سوال وکړي ربنا لا تزغ قلوبنا کږې را کږې مو د هدایت نه وروسته مه لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب خدای هدایت دې راکړو خو د هدایت نه وروسته مو کږې مه زړونه مو مه کږې لا تزغ قلوبنا زموږ زړونه څه نه کړي مه کږوي نو د الله تعالی نه به د هدایت سوال وکړي او بیا په هدایت باندې ثابت پاتې کېدلو چې کوم دې څه کې سوال وکړي چې الله پاک اوس په دې هدایت باندې چې کوم دې ثابت ودرې کلک مو ودرې بهرحال نو نیغه لاره کومه لاره صراط الذين انعمت عليهم نیغه لاره د چا په لاره مو لاړ شو په کومه لاره باندې وچلېږو نو الله تعالی څه فرمایي صراط الذين نیغه لار د هغه ده انعمت عليهم چې تا انعام کړی الله پاک په هغوی باندې نیغه لار ده چې تا پیرزونه کړې ده په هغوی باندې تا فضیلت کړی فضل دې کړی دی په هغوی باندې دغه نیغه لار سمه لاره باندې مو وچلې سمه لاره چې کومه د الله تعالی کوم خلک د دین دپاره څه کړي دي د دین د نعمت سره چې کوم دي خاص کړي دي او د دین نعمت دپاره څه کړي دي خوښ کړي دي دا یې خلکو په لاره مو وچلي دا یې خلکو په لاره مو څه کړي وچلي نو د دین نعمت دپاره الله تعالی کوم خلک خوښ کړي دي انعمت علیهم چې الله تعالی په هغوی باندې خپل فضل کړی دی انعام کړی دی دین ته راوستي دي د دین دپاره خوښ کړي دي او داسې نه چې بس دین یې ورته ښودلی دی دا لارې ورته ښودلې ده نو په لاره پوه هم دي او په لاره روان هم دي په لاره پوه هم دي په لاره روان هم دي مطلب دا دی چې د هدایت په لاره باندې دوی چې کوم دی عمل هم کوي علم هم ورته دی د هدایت د لارې خو عمل هم کوي علم او عمل پې دواړه راولي دا نه چې د یهودو سره په شانتي د نصاراو په شانتي سره د علم چې کوم دی نو هغوی پې عمل نه کوي سره د علم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین بهرحال الله تعالی انعام کړی دی په هغوی باندې نو انعام په چا کړی دی مخکې آیتونو کې هلته په سورې نساء کې چې کوم دی الله تعالی آیتونو کې بیان فرمایي انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین چې انعام په الله تعالی په هغې خلکو کړی دی چې هغه نبیان دي صدیقین دي شهدا دي والصالحین دي نیکان دي الله تعالی مونږ د هغوی چې کوم دی هغې خلکو په ملګرتیا کې مو جنت ته بوځي هغې خلکو سره مو په جنت کې څه کې یو ځای کې دغې خلکو سره مو څه کې په جنت کې دې باندې الله تعالی انعام کړی په شهداو باندې په نبیانو باندې صدیقینو باندې شهداو صالحینو نیکانو باندې الله تعالی څه کړی انعام کړی ولې پې انعام کړی ومن یطع الله والرسول فاولئک مع چا چې د الله تعالی اطاعت وکړو او د پیغمبر اسلام اطاعت وکړو دغه کسان چې کوم دی بچا سره چې په چا باندې الله تعالی انعام کړی هغه هر څوک الله تعالی په لارو اطاعت وکړو د پیغمبر اسلام اطاعت وکړو دې به صدیقینو سره نبیانو سره وي پیغمبرانو سره او دې به چې کوم دی د صالحینو سره شهداو سره هغوی سره عمل کړي په جنت کې نو بهرحال غیر المغضوب علیهم نه لار د هغې کسانو چې په هغې باندې
غصه شوي په هغې باندې څه شوي غضب پې کړی شوي غصه پې شوي غصه په چا باندې الله تعالی کړی یهودیان چې سره د علمه هغوی بیا هم چې کوم دی په هدایت باندې عمل نه کوي هدایت لار باندې څه نه دي شوي نه دي چلېدلي هدایت والا لار باندې نه دي چلېدلي او دا هغوی د موسی علیه السلام په زمانه کې هم دغه شانتي و او د موسی علیه السلام نه وروسته هم بیا دغه شانتي او زموږ په زمانه کې چې کوم دی نو دا کوم خلک لکه داسې دانشوران او سکالران چې هغوی خو ښه بحثونه کوي ښه چې کوم دی تحقیقات کوي او ښه ګهرایت ده چې کوم دی د قرآن او د حدیث کوزېږي خو د عقیدې او د عمل پکې څه فایده نه د عقیدې او د عمل پکې څه فایده نه نو چې د عقیدې او د عمل پکې څه فایده نه نو په داسې تحقیقاتو باندې موږ قرآن خو دې لپاره نه راغلی چې کوم دی په دې باندې صرف بحثونه وکړو تحقیقات دې لپاره راغلی چې ته په دې باندې عمل وکړه او په دې باندې خپله عقیده سمه کړه دې لپاره راغلی نو بهرحال غیر المغضوب علیهم نه لار دای کسانو چې په هغوی باندې څه شوی دی غضب کړی شوی دی عثمان صاحب پر دغه معنا کړی او غصه پې شوي په هغوی باندې ولا الضالین او نه لار د ګمراهان نه لار دای کسانو نه د هغې کسانو لار چې لار دې نه څه شوې ده روکه شوې ده د هغه څوک دي نسوارا دي نسوارا او د لار څه شوې ده هغه روکه شوې ده ورته دی غالبا پولوس یو کس دی دا په غالبا یهودي و بیا وروسته چې کوم دی دغه شوی دی د نسواراو کې ورننوتی و او د هغوی هغه کتاب کې چې کوم دی نو بدعات او قصې مسې رایوځای کړي او وردنګی کړي وي هغوی ته پته هم نه ولګېدلې او بس باغ کې باندې هغوی روان و د غلطو باندې روان او دغه ارامي چې کوم دی دا چل کړي نو لارې ته څه شوې وه روکه شوې وه د هغوی او په دې زمانه کې شاه ولی الله محدث دهلوي رحمه الله فرمای چې پیران وغیرہ چې کوم هر پیر خدا سې نه خو لکه د ځینې پکې داسې چې تش خوبونه اینی ډنګي ځای کې مو خوب لیدلی او ډنګي ځای کې مو خوب لیدلی دا چل شو په خوبونو د هغه دغه روانې ټول نو خوبونه او قیسې د ځان نه چې کوم دی جوړې شوي قیسې اکثر او کرامتونه بس هغه دونه مشهور شي د پیرانو چې قرآن او حدیث چې کوم دی نو هغه پسې شي هغه لار مې د قرآن او حدیث باندې چې کوم دی بیا لار نه پېژني هغه لار چې کوم دی هغه تته شي د قرآن او د حدیث او هغه چې کوم دی بیا چلېږي بس ټولې خبرې په دغې باندې روانې نو اصل کې چې کوم دی قرآن او حدیث باندې چې کوم دی نو لار ته رسېدل پکار دی قرآن او حدیث لار ته څه شوي روکه شوي نه وي قرآن او حدیث باندې به روانې ولا الضالین لار د هغې کسانو چې لار ته څه شوي ده روکه شوي ده بهرحال دلته الله جل شانه دا خبر بیان فرمایي چې په سمه لاره باندې مو چلې نو سمه لاره باندې څوک چلېدلي انعمت علیهم چې تا په هغې باندې انعام کړی دی د هغوی نبیان صدیقین شهدا صالحین چې کوم د پیغمبر علیه السلام او د الله تعالی او د پیغمبر اطاعت وکړي بس دا په سمه لار باندې روان او کوم په غلطه باندې روان دي نو یهود شو یا نصارا شو چې په یهودو باندې الله تعالی غضب کړی غضب یې پې کړی ولې چې دوی چې کوم دی نو سره د علم په هدایت باندې څه نه دی کړی د الله تعالی په لار باندې چې کوم دی نه یې چلېدلی او موسی علیه السلام د قسم تکلیفونه وروسته چې کوم دی نو پیغمبر علیه السلام په دور کې بیا چې کوم دی سخت تکلیفونه پیغمبر اسلام ته رسوي او دغه رنګې چې کوم دی نو نسواراونه ولا الضالین نه لار دا کسانو نو دې په دې غلار نو په دې غلار نه نسواراو نه یهودیان نو چې کومو خلکو لار روکه کړي به دا په دې غلار کم خلک هم چې کوم دی نو عمل نه کوي صرف بس علم گہرائی ته خو شوي خو عمل نه نو دا چې کوم دی په دغه زمره کې اکثر راځي ټول راځي بهرحال دا خبر الله تعالی په دې آیتونو کې بیان نو الله تعالی نه سوال کوي چې الله استقامت راکړي او بیا چې کوم دی په دې لار باندې مو چلو استقامت سره مو په چلے او عمل سره چې کوم عمل لا تراکي صرف چې کوم دی دا نه چې بس زه خو پوهېږم په دې خبره باندې په دې مسله باندې دا عمل کړی خو نه دی کړی دې ته کتل پکار الله تعالی یې عمل کړو ګور اهدنا الصراط المستقیم او چلوي مونږه په نیغه لاره باندې یا ورسوي مونږه نیغې لارې ته صراط الذین لار د هغه کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړی په هغوی باندې
غیر المغضوب علیهم لار داغی کسانو چې غصه شوي باغی باندې ولا الضالین او نلار دا کسانو چې گمراهان دي او نه دا هغه کسانو چې لار ته روکه شوي اهدنا الصراط المستقيم او خايم تنيغ لارا ورسوي مغني غلارتا صراط الذين لار داغ کسانو انعمت عليهم چې تا فضل کړي دې پاوی باندې فرزونا یا نعمت کړي دې پاوی باندې غیر المغضوب نلار دای کسانو چې غصه شوي علیهم پاوی باندې ولا الضالین او نلار دای کسان او نه د هغې کسانو چې لار ترې روکه شوي وي آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين